رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د خپل ورور مدد وکا که هغه ظالم وي او که مظلوم وي خو د خپل ورور مدد وکا. یو صحابي ولاړ شو ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مظلوم مدد خو به موږ وکړو لیکن د ظالم مدد څنګه وکړو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د ظالم مدد دا ده چې ته د ظلم څخه راوګرځې، چې ته د ظلم څخه بند کې. کله چې څوک ظلم کوي او ته ورسې هغه ته دا ووایې چې ته دا کار کوې یا چا سره دا کوې، دا ظلم د مې کوه، د ظلم څخه یې منع که، د ظلم څخه یې لاس ونیسېږه، نو دا داسې ده لکه تاسې د ظالم مدد وکئ. د ظالم ورور مدد دا ده چې کله ستا ورور ظلم کوي نو ته د ظلم څخه راوګرځوه او دا ورته ووایه دا مه کوه دا ظلم ده، راویې ګرځوه د ظلم څخه، نو دغه ستا د ورور مدد ته که څوم دی ظالم وي. او د مظلوم مدد خدا ده چې ته کومک ورسره وکړې، ته ورسره ودرېږې، د ده اواز تر ځای ورسوې او دا ورته وایي چې دا مظلوم ده، د ده حق ده، دا د مظلوم مدد ته چې ته ورسره ودرېږې غاړه په غاړه. لیکن د ظالم مدد دا ده چې د ظلم کولو څخه یې بند کې، د ظلم څخه دې راوګرځوي څوک، دا د ظالم مدد سلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د خپل مسلمان ورور یا د خپل ورور مدد وکړه که هغه ظالم وي که مظلوم وي. د مظلوم مدد چې څنګ په څنګ ورسره ودرېږې، تعاون و کومک و مدد ورسره وکړې، او د ظالم ورور مدد چې خپل ورور دې د ظلم څخه راوګرځوې. نن سبا خو داسې ده د مظلوم سره څوک نه درېږي لیکن د ظالم سره هر څوک ولاړ وي. که چیرې یو څوک د ظالم مدد وکړي په داسې طریقه سره یې وکړي چې هغه د دغه سره په هر څه تعاون ورسره ولاړ وي او وژه په وژه ورسره ولاړ وي، نو ظالم خو به په جهنم کې دی به په جهنم کې ورسره وي. ولې؟ ځکه د ظالم مدد په ګناه کې ورسره وکړي. د ظالم ورور مدد ته په داسې طریقه کولی شي چې دا خپل ورور یا مسلمان یو پر بل مسلمان ظلم کوي یا ستا ورور پر بل مسلمان ظلم کوي، تا ته دا معلومات یي چې دغه ظالم د پر مظلوم باندې ظلم کوي، نو ته دغه ظالم ورور یا یو عام مسلمان وي ظلم کوي، نو ته د ظلم کولو څخه بند که، ورته ظلم مه کوه، دا لاس یې راوګرځوه د ظلم څخه، دا د ده مدد ده.